بسم الله الرحمن الرحیم. نن خبره کوو د علامه اقبال په فلسفه خودی باندې. خودی وای عرفان ذات ته، معرفت نفس ته، یعنی د خپل ځان پیژنګلو. وز هر انسان خپل ځان پیژني، خپل نوم پیژني، خپل پلار نوم پیژني، خپل شکل و صورت پیژني، خو نه، دا د انسان پورا پہچان نه دی. انسان د بدن نه علاوه روح هم لري، په ده کې نور بلا صلاحیتونه دي، امکانات دي. او تاسو ګورئ په دنیا کې چې کم خلک چې هغوی لوی لوی کارونه کړي، ایجادات یې کړي دي، د انسانیت له څه ورکړي دي، نو ظاهره خبره ده پای کې نور هم په دغه حیواني وجود کې داسې څیزونه چې هغه هغوی معلوم کړه، دریافت یې کړه، او د هغې نه پسې د انسانیت ته څه ورکړه. نو د دې وجې نه انسان به کوشش کوي چې د خپل ځان وپېژني، یعنې خپل صلاحیتونه چې کم په ده کې پټ پراته دي، قدرت پکې ایښودی دي. د ده صرف دومره کار دی چې دغه صلاحیتونه هغې ته لاش وکړي، هغه بیا مومي، هغې له ترقي ورکړي، او بیا د هغې نه پسې د انسانیت د فلاح او بهبود دپاره استعمال کړي. دا انسان چې دی دا یو پټه خزانه ده، په ده کې الله پاک بلا څیزونه ایښودي دي، بلا صلاحیتونه، او هر انسان یې د بل نه جدا پیدا کړی. لکه اوس دلته یو بل سوال چې کوم زما په ذهن کې راځي، زه تاسو ته ځکه ایکسپلین کوم، ځکه کیدای شي ستاسو په ذهن کې هم داسې چې لکه د هر انسان خودي بدله وي که نه، نو بلکل د هر انسان خپل صلاحیتونه دي. هر انسان یو ځان له دنیا ده، نو ده له پکار ده چې خپل مخصوص چې کوم د ده په ذهن کې د صلاحیتونه دي، د یو خاص تصویر دی، نو هغه تصویر دی وپېژني، بس د هغې نه دی د هغې نه فایده اخیستی شي. اولنی سټپ دی د ځان پېژنګلو. نو خودي پېژندل انتهایي ضروري دي، ځکه یو سړی یو لوی سرمایه لري، یو لویه سرمایه لري، مال و دولت لري، او صلاحیتونه لري، او دی د هغې نه بېخبره لاړ شي، په دنیا کې ژوند تېر کړي، د هغې نه بېخبره وي. ظاهره خبره ده چې دی نو ځان ضایع کړو. لوی خدای چې ورله کوم موقع ورکړې وي